نوے درس دوم حدیث ندے چپدے کی نبی علیہ السلام دا اصحاب الاخدود واقعہ ذکر کری پرون تاسو دا هغې خلاصہ اوریدلی وا دا هغې حدیث معنی او مختصر فواید نو دا صحیب رضی اللہ عنہ نے روایت تے ویقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی چی کان ملک فی من کان قبلکم چستاسو نمخ کی امتنو کی یو امت کی یو بادشاو چی علماء دا غنم ذو نواس ذکر کرے ذو نواس او دا هغه یو ساحر او جادوګرو فلما کبر کله چې هغه زوړ شو بوډا شو قال للملک نو دی جادوګر دی بادشاہ ته ویل چې انی قد کبرت فبعث الی غلاما اعلمه السحر چې یقینا زه بوډا شم او ته ماله یو الک راوله اعلمه السحر چی زورت دا جادو خیم چی زمان پس ستا سر حغی او ستا دپارا دا جادو کرتبو نکی فبعث الیه غلاما یعلمه نو دی ملک و بادشاہ حغل یو الک رولی گو چی آغت دا جادو خودو وکان فی طریقه اذا سلک راہب خود د په دې لار کې چې دی به کله راتو نو یو راهبو راهب د نسواراو هغه پیر ته ویل کېږي چې هغه ځان له یو ګوټ کې او یو کوټه کې ناستي او خپل عبادت کوي اسی رهبانیت په اسلام کې نشتا په یو ګوټ کې ناستل یو کوټه کې ناستل او یو صرف عبادت د الله ذکر کول او نور د دنیا کار روزگار نه کول لکه بعضې خلک هغوی وایي یاره مونږه زهد او تقوا اختیارو راهبین د ځان نه جوړو نو یاره دا واده ماده ویاسې کار دی او بچي بیا او دغه رنګې بیا د هغوی دپاره ګټه وټه حالان کی نبی علیہ السلام د دین منع کړي چې یو سړی وي یاره زه واده نه کوم واده کې څه فایده نشته دا رهبانیت په اسلام کې نشته چې کله د بادشاہ او د حاکم او د نورو خلکو د طرف نه تابانی د ظلم خطرې د ډیر او ته هغې ته مسله بیانې و هغه ستا مسله هغې نه مني هغې ورته غوږ نږدي نو مجبوراً که ته په یو ګوټ کې بیا کښېنې او د الله بندګي او عبادت کې نو بیا دا جایز دی دغه راهب په لاره کې راتو فقعد الیه نو یو ورځ دی د هغه سره کېناست وسمع کلامه او د هغه خبرې واورېدلې فاعجبه نو خوند یې ورکړو ده ته د هغه خبرو وکان اذا اتی الساحر مر بالراهب وقعد الیه نو چې دی به کلم هغه جادوګر له راتلو او په راهب به راتېرېدو نو وقعد الیه د هغه سره به لږ ساعت کېناستو فاذا اتی الساحر ضربه کله به چې جادوګر له راغی نو هغه به ووو چې ته خو لیټ رالی فشکا ذلک الی الراهب نو در دې خبرې راهب ته او دې پیر ته چې کوم دی نو څه وکړل شکایت یې ورته وکړو او د دې الک نوم چې کوم دی علماو ذکر کړی عبدالله ابن تامر د ده نوم دی فقال نو هغه راهب او پیر ورته اذا خشیت الساحر فقل حبسني اهلی کله چې ته د جادوګر نه یریږي چې یاره هغه به راته څه وایي او هغه به مې ووهي فقل نو ورته وایه چې حبسني اهلی کور کې ایسار شویم کور والا ایسار کړی و اذا خشیت اهلک د ورته ویل چې یاره کله کور ته ځم او بیا دلته تا سره ناست یم نو لیټ ځم هلته راته کور کې غوسئ نو وایي چې ته کله کور ته لاړ شي او د کور والو نه یریږي نو فقل هغوی ته وایه چې حبسني الساحر
زه جادوګر ایثار کړی دی ورته توریو ښودله ما ته ګوره یو دروغ دی دروغ ویل خو ناروا ده ګناه ده حرام دی ګناه کبیره ده او یو توریه استعمالول دي د توریې په باره کې بار بار تاسو تیر شوي چې د یوې خبرې دوه مطلبونه یو مطلب داسي چې هغه زر ذهن ته راځي او هر چاته پته لګي چې دا خبرې دا مطلب نه قریب د هغې مطلب نږدې زر ذهن ته راځي یو د یو خبرې مطلبي لري نو د مخاطب ته چې ته خبرو کې هغه ته مراد هغه نږدې مطلب والی او ستا مراد هغه لرې مطلبي لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی رسول الله والسلام روان کړو مدینې ته تلل چې چا به تپوسو کو دا څوک دی هغه ویل هادي یهدینی دا یو لار خودونکې دی ما ته لار ښیي نو د خلکو مطلب سو چې دا چېرته د مدینې لار ورته معلومه نه ده نو درته لار ښیي د دنیا حالان کې د ابوبکر صدیق مطلب داو چې ما ته د آخرت لار ښیي هدایت راته کوي نو د تیم توریو ښودله اسې خو به م ته د جادوګر سره ایسارېږي که نه جادوګر سره وخته خامخا وخت تیرې نو چې کور ته لاړ شي ورته وایي هغه ایسار کړی او چې کور کې دې طرف نه ځي هلته جادوګر له نو هغه ته وایي چې کور کې ایسارم او خامخا دی او کور کې ایساري نو دې ته وایي توریه او دا ابراهیم علیه السلام کړې ده فبینما هو علی ذلک نو دی په دې حال باندې و چې هغه ورته څه ښودلي و په هغه طریقه باندې تلو راتلو ناصفي اذ اتا علی دابة عظیمه چې دی را روان دی نو راتللی وکړل په یو لویه اژدها باندې یو لوی زناور باندې قد حبست الناس چې دغې زناور د دې خلکو لار بنده کړې وه لاره کې پروت و فقال نو ده وویل راشه نن مقده د مقی نه فایده واله او د چې کوم دی نو د خپل ځان د اطمینان دپاره دا خبره وکړله وی اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل وی نن به زه دا معلوموم او په دې به ځان پوه کوم چې دا ساحر او جادوګر افضل دی او غوره دی او که نه دا راهب او پیر غوره دی نو فاخذ حجرا د یو کاڼی راواغستو فقال او ویل چې اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس وی الله کچرته تا ته د پیر او د راهب دا امر دا معامله او دین غوری او خوخي د دین او د معاملې او د کار د جادوګر نه نو په دې کاڼي باندې دا زناور چې کم دی نو ووجه حتی یمضي الناس چې خلک تیریږي چې د خلکو لار څه شي کلاوه شي فرماها نو هغه زناور ویشتو په دې کاڼي او دغه کلمات خو په ویلیو فقتلها نو دغه کاڼي او د الک د عبدالله ابن تعمیر چې کوم دی نو هغه زناور څه کو قتلې کو ومضى الناس او خلق تیریدل او لار کلاو شوله فاتى الراهب فاخبره نکله کله چې یو داسې معامله سړی وکړي که نه داسې یو کار وکړي نو استاز ته چې کوم دی نو د هغې خبر وکړي چې یاره استاز ما خو نن داسې کار کړی دی راغې راهب ته او هغه خپل پیر ته د دې خبر ورکو فقال له الراهب نو پیر ورته وویل چې ای بنی انت اليوم افضل مني ای بچوړیه ته خو نن زمانه غوره چې الله تعالی ستا دعا قبول کړله ستا په لاس کرامات ظاهر کړل مسله باندې پوه شي که پوه نه شي قد بلغ من امرک ما ارى یقینا ستا معامله خو هغه مقام ته ورسېدله چې زه څه وینم ته خو زمانه څه شولې غوره شولې وانک ستبتلا خو ګوره یاد ساته بچیا اگر چې مقام ته خو ورسېدلې الله درله یو لویه درجه درکړله کرامات دې په لاس باندې ظاهرېږي دعاګانې دې قبلېږي خو حق پرسته انسان باندې ګوره امتحانات راځي نږدې ده چې امتحان به در باندې راځي په مسله پوه شي که پوه نه شي ډېرې مسلې معلومې شي یو خو کرامت د څه شو معلوم شو دا وروسته اخره کې وایي چې دا مسله معلوم دا مسله معلوم غوږ کېده فإن ابتلیت فلا تدل علی خو امتحانات خو به راځي خو ګوره یاد ساته که امتحان راشي نو فلا تدل علی ما بچاته نخي وکان الغلام یبرئ الاکمه او دا الک چې د به د مورزاد ړون د پیدایشي ړون او د برګي مرض والا علاج کو ویداوی الناس من سائر الادواء
او د ډیرو بیمارو علاج به د خلکو کو. فسمع جلیس للملک کان قد عمی، یو وزیر او یو ملګری د بادشاه چې هغه ړوند شوی د په باره کې واورېدل چېرې داسې یو هلک دی هغه څه کوي مرزا د ړوند پیدایشي ړوند جوړوي. فاتاه بهدایا کثیرة، نو هغه له ډېرې تحفې راوړلې. فقال هغه ته مخې ته کېښودلې ورته وویل ما هاهنا لک اجمع ان انت شفیتنی، وی دا دلته چې څه دي دا مې تاله ټول راوړي که چېرته تا ماله څه راکړله شفا راکړله. فقال نو هغه هلک ورته وویل انی لا اشفي احدا، زه خو چالم شفا نه ورکوم، زه خو چاله شفا نه ورکوم، شفا خو الله ورکوي. وی انما یشفی الله تعالی، یقینا شفا خو الله ورکوي. فان آمنت بالله دعوت الله فشفاک، ها یو شرط دی که چېرته ته ایمان راوړي نو زه به الله ته سوال وکم نو طاله به شفا درکي. وی فآمن بالله تعالی، هغه ویل وی ړوند د خدای نه څه غواړي دوه سترګې، یره بس فآمن بالله تعالی نو په الله باندې ایمان راوړو. فشفاه الله تعالی، هغه دعا وکړه نو الله د هغه په دعا باندې دله څه ورکړه شفا ورکړه، روغ یې کو، د نظر را واپس شو. چې نظر یې راغی نو دی بیا خامخا چې خوشحالي په چا راشي که نه نو بیا خلکو ته وایي که نه، او بیا خصوصا ملګرو ته وایي. نو فأتى الملک فجلس الیه کما کان یجلس، نو وی دی بادشاه لراغی او د بادشاه سره داسې کیناست لکه څنګه به چې مخکې کیناست. خو فقال له الملک، بادشاه د ته ویل چې من رد علیک بصرک، دا نظر دله چا را واپس کو، دا بینایی چا درکړله؟ نو هغه څه ورته وایي قال هغه ایمان راوړی مؤمن شوی که نه، هغه ورته وایي ربي رب خپل، زما رب ماله زما نظر څه کو را واپس کو. قال نو دی بادشاه ورته ویل ولک رب غیر، آیا زما نه علاوه هم ستا څوک رب شته؟ نو هغه ورته وایي او که نه ربي و ربک الله، صرف زما رب نه دی ستام رب دی هغه ذات، هغه څوک دی الله تعالی دی. فاخذه، نو هغه یې راونیو. فلم یزل یعذبه، همیشه و چې دلې سزا ورکوله دی بادشاه، حتی دل علی الغلام، تر دې چې څوک یې وښودو غلام یې وښودو، معنا هغه هلک عبدالله ابن تعمیر یې وښودو. فجیء بالغلام، نو داسې خو کوي که نه حکمرانان خو داسې کوي چې چرته د تر کم ځای نه یو جرم راغلی، کم ځای نه یو کار راغلی، هغه سراغ معلوموي. نو دلې سزا ورکوله په دې چې دی هغه اصل مقصدي ځای وښیي. نو چې هغه ویښودو فجیء بالغلام، نو هغه هلک راوستلی شو. فقال له الملک، نو بادشاه هغه ته ویل ای بنی قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمه والابرص وتفعل، وی ای بچو ستا دا سحر او جادو خو هغه ځای ته او مقام ته ورسېدو چې ته اوس پیدایشي ړانده چې کوم دی نو روغې او برګي مرض واړه روغې. وتفعل، او دا د دې مرضونو علاج کې، د دې مرضونو علاج کې په څه سره؟ په جادو سره. هغه څه ویله چې دا ته په جادو سره کوي. فقال، نو هغه ورته څه ویل انی لا اشفي احدا، زه چالم شفا نه ورکوم. مانه دا زما جادو مادو نه دی، دا زما په الله باندې ایمان راوړی دی او هغه نه سوال وکم الله دغه بنده له شفا ورکي. انما یشفي الله تعالی، یقینا شفا څوک ورکوي؟ الله ورکوي. فاخذه، نو هغه رونیو بادشاه دا هلک رونیو. فلم یزل یعذبه، نو همیشه چې دلیم سزا ورکوله حتی دل علی الراهب، مجبور شو تر دې چې هغه راهب یې وښودو. هغه ورته ویلو چې امتحانات به راځي خو ما به چاته نښې، خو وایي چې د کمې بلا نه خلاصېږي نو څه ورکوه؟ غاړه غټۍ ورځه. نو بس اوس د خبر غریب څه وکړل؟ د چې کوم دی نو خپله استاذ وښودو. فجیء بالراهب، نو هغه راهب او هغه پیر راوستلی شو. فقیل له، نو هغه ته ویل شو ارجع عن دینک، دا اصل ورانه پتا کې دی، دا دین د خپل دین نه شه واپس شه، او دا په دین د چاو؟ د عیسی علیه السلام. فابا، نو هغه انکار وکړو. فدعا بالمنشار، نو اره راوړلی شو او اره یې راوغوښتله. فوضع المنشار فی مفرق رأسه، نو هغه اره کېښودلی شوه د هغه په دې سر باندې، مفرق دې منځ ته ویل کېږي، دا کوم ځای کې چې لاره وړي. فشقه حتی وقع شقاه، نو هغه په منځ دوه کو تر دې چې دوه ټوکړې یو خوا بل خوا وغورځېدو. الله اکبر.
ثم جیء بجلیس الملک بیا هغه وزیر راوستل شو د بادشاه هغه ملګری چې کوم هغه راوستل شو فقیل نو هغه ته ویل شو ارجع عن دینک د خپل دین نه واپس شه فابان هغه انکار وکړو فوضع المنشار في مفرق راسي نو ارکی خود لشو د هغه په دې سر په دې مینز باندې فشقه به حتى وقع شقا نو هغه په منځ دکو په دې اری سره تر دې چې یو طرف ته بل طرف ته دوانه هغه ټوکړي پریوتلې ثم جيء بالغلام بیا هغه الک راوستل شو عبد الله ابن تامر فقيل له نو هغه ته ویل شو ارجع عن دينك د خپل دین نه واپس شه فابان هغه انکار وکړو فدفعه الى نفر من اصحابه نو دا خو د دې چې کوم دینو هغه ذکی او هغه فتین او هغه ذهین انسانو دی چرته دا ضایع کو نو دلې سه دمکان ممکان ورغلی زوی بر وی بیریږي روي بیریږي نو دا خپل دین بسکی پریک دی هغه خپل جادو بس دکې نو سم ملګرو له ورکو من اصحابه د خپل ملګرونه فقال نو ورته ویل اذهبوا به الى جبل كذا وكذا و دې یو غر ته بوزي پلان کی غر ته بوزي فصعدوا به الجبل او دې هغه غر ته وخیجوي فاذا بلغتم ذروته نو وی چې کله تاسو د دې غر سر ته وخیجي فإن رجع عن دينه کچرت دې د خپل دین نه واپس شو خو به واپس راولې و الا فطرحوه ورنه دې د هغه غر نه سکی راور غړوي فذهبوا به فصعدوا به الجبل ندی هغه بوتو او غر ته وخیجو فقال نو ویل چا دی الکا چې کله غر ته وختل نو دی ویل اللهم اكفنيهم بما شئت یا الله ته د دوی په مقابله کې څومره چې ستا خوښه نو زما د پاره څه شي کافی فرجف بهم الجبل نو غر په دوی باندې او خوځیدو زلزله پیراله فسقطوا نو دغه ټول کسان رو غورځیدل وجاء يمشي الى الملك او دا الک چې کم دین راغه بادشاہ فقال له الملك نو بادشاہ ورته ویل ما فعل باصحابك اغه ملګرو سره دي سوش اغه شو فقال كفانيهم الله تعالى نو دو ورته ویل وی الله تعالی د هغه په مقابله کې مال کافی شو زی بچ کړه هغه هلاک فدفعه نورکو دې الى نفر سو کسانو ته من اصحابه د خپل دوستانو ملګرونه فقال نو هغه ته ویل اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر و دې بوزي او پکشتي کې سور کوي او د دریاب منسته چې اورسوي نو فإن رجع عن دينه کچرته دې د خپل دین نه واپس شو نو ال خډيره خا واپس راولي والا فقذفوه وغرنبي د دریاب ته سکی ورو غرزوي فذهبوا به ندی هغه بوتو فقال نو هغه الته چې کله دریاب ته منسته ورسېدو نو دا دعا وکړه بیا اللهم اكفنيهم بما شئت یا الله ته زما د پاره دی په مقابله کې څومره ستا خو خیسه شي کافی شي فن کفات بهم السفينه فغرقوا نو د دی باندې هغه کشتی او خوځیدله او الټه شوله فغرقوا او دی ټول څه شو دف شو وجاء يمشي الى الملك دا علک بیا بادشاہ لراغه فقال له الملك نو بادشاہ ورته ویل ما فعل باصحابك اغه ملګرو سره د څه چلش اغه څه شو فقال نو د ورته ویل کفانيهم الله تعالی الله تعالی د هغه په مقابله کې زما د پاره کافی شو فقال للملك نو بادشاہ ته ویل چې انك لست بقاتل حتى تفعل ما امرك به وی یاد ساته چې یقینا تما هیڅ کله نشي وجلې تر دې چې ته هغه کارو کې کم چې زتا ته خیم کومه طریقه چې زتا ته خیم پاغه طریقه می وجلې شي ورنه مش قال نو هغه بادشاہ ورته ویل ما هو هغه طریقه صدا قال نو د ورته ویل تجمع الناس في صعيد واحد ويتبع کم نه ټول خلق په یو میدان کې سکی راجمه کې وتصلبني على جذع او ما بد کجوري پتنه کې فسولې کې پانسی بمه کې ثم خذ سهما من كنانتي او بیا به زماد دي ترکش او تیلینا یو غش روالی زماد دي ترکشنا ثم ضع السهم في كبد القوس او بیا به دا غشي د لندي په د مینس کې دي ثم قل او بیا به دا کلمات وي چې بسم الله رب الغلام شروع کوم پنوم د الله چې رب د دې غلام او د دې الک دی ثم ارمني او بیا په غشي باندې ما سکی اولی فانك اذا فعلت ذلك قتلتني کچرت تا داسې وکړل
نو تب ما قتل کی فجمع الناس فی صعید واحد هغه الله دا خو چې کوم نه سده په یوم نکی په خپل طریقو خو کې دی چې په دې ختم شي نو دا هغه خلق راجمع کړل په یو میدان کې وصلبه على جذع او د کجوري په یو تنه کې دی په سولې کو ثم اخذ سهما من كنانته او د هغه د تیرکش او د تیلین یو کشي راواغش ثم وضع السهم في كبد القوس او بیا د لندی په غمینس کې هغه غشه کې خون ثم قال او بيقول بسم الله رب الغلام شروع کوم پنوم د الله چې پالون کې ردی غلام او د الک ته ثم رماه بیا هغه ویشتو هغه الک فوقع السهم في صدغه او هغه غشه اولګیدو په سن د دکی تیزه ته سن ویل کی د دې سترګي او د دې غوږ په دې منس کې د تندي د اړخ چې کم نه په دې ځای اولګ فوضع يده في صدغه فمات نو هغه الک په دې خپل سن باندې چې کم نه نو لاس کې خودو او فمات شهید شو څه شو شهید شو فقال الناس نو خلق چغې کړي چې دا الک ګورا اجدها او ازناور د دې سړي په لاس باندې الله څخه قتل کو دا الک دی چې د په لاس باندې الله تعالی چې کوم نو بیمارانو لسور کولا شفا ور کولا دا الک دی چې د وجنه الله تعالی هغه غر والا هلاک کړل هغه دریاب والا هلاک کړل او دا الک دی چې کم کلمات دی بادشاہ ته خودل نو په هغه کلمات او په هغه طریقه باندې دی چې کم نو ویشتو شهید کو لہذا د په دین کې کمال شته دا دین څه دی حق دی نو فقال الناس خلق چغې کړل آمنا برب الغلام ایمان راوړې دی مونږه پر رب د دې الک باندې فاوتی الملک نو بادشاہ له کسان راغلل میډیا والا بیا راځي کنه صحافیان فقیل له ناغه ویل شو ارایت ما كنت تحضر قد والله نزل بك حضرك وی خبر راکات چې د سره یریدي نو هغه نس شولې ته خو په حق کې راګیر شو هغه مصیبت در باندې نازل شو تا خو ویل چې را دا یو به ختم کم نو قصه به ختم شي یو د ختم کو خو ډیر څه شو ویني اسی نزي د یو حق پرست وینه چې توی شي په هغه باندې چې کوم دینو الله تعالی ډیر حق پرست پیدا کوي په مسله باندې پوښي قد آمن الناس یقینا ټول خلکو ایمان راوړ اوس پس کې فامر بالاخدود نو هغه حکم کو د کندو بافواه السکک د کوسو په سرونو کې معنی چوکونو کې کند او د کنستلو حکم کو فخدت نو هغه او کنلستی و ادرم فيها النيران او پاغي کې اور بل کړی شو وقال او ویل من لم يرجع عن دينه فاقحموه سوک چې د دین خپل دین نه معنی د دین د الګ نه را واپس کیږي نو هغه ورته ورو غورځوي فاقحموه فيه او قيل له اقتحم دی ورو غورځوي ففعلوا حتى جاءت امراه نو دی دغه شانو کړل چې څوک به نیول بس ورته ویل خپل دین پرې دی کنه هغه ویل نه بس ور غورځول به او پدې کې چې کم نه ډیر خلک یې سکړل اوس وزو حتی جاءت امراه تر پدې کې یو زنانه راغله ومعها صبي چې دا غي سره ماشوم لها دا غي خپل تقاعست ان تقع فيها نو هغه چې کم نه پشاش ولا دا چې دی اور ته ورونه غورځيږي دی کم دی ته ورونه غورځيږي فقال لها الغلام نو هغه ماشوم ورته ویل چې کم د دې په غیږ کې یا امه اے موري اصبري صبر وکا فانك على الحق پس یقینا ته پس باندې په حق باندې ورزا په حق باندې لګه غونته سخت بیا سره بیا جنت ته دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی غټه فائدې په ډېری ځای ته کرامات د اولیاء سدي حق دی لکه دی ولی کرامات تاسو قتل کړ بل غټه فائدہ چې حق پر سړی باندې به مصیبتونه راځي خدای به دغه مصیبتونو کې د سن کار اخلي د صبر نه دی الک د صبر نه کار واغست هغه وزیر د صبر نه کار واغست هغه راهب د صبر نه کار واغست دی ماشوم د صبر نه کار واغست او دی زنانه د صبر نه کار واغستو زیسه دی جنت ته الله قرآن کې ذکر کړی دی الله تعالی دی موږ له عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین